وایي جري امریکا په ساینس کې په 1 نمبر ده. یو عالم فرمایي وایي زه امریکې ته تللی وم، وایي زما یو ملګری دی یو ځای ته ډاکټران به راغونډېده، وایي ما ورته وویل چې ته هره ورځ سهار وختي ځې او ناوخته راځې، ته څه ریسرچ کوې؟ وایي ما ته یې وویله چې موږ لوی لوی ډاکټران هلته کې په یو شي باندې ریسرچ کوو چې د مازغه دي څنګه. وایي صرف په دې موږ ریسرچ شروع کړو. وایي موږ پرې ریسرچ کوو چې د انسان کې بغض او کینه او حسد دا کفر او دا د انسان په دې مازغو کې په کومه حصه کې دا پروت دي. وایي موږ صرف په دې ریسرچ کوو. و چې ریسرچ مو دې ته ورسېده چې دا د انسان په دې مخ کې تندي کې دلته پروت دی، د ګناه ټول سیسټم یې دلته پروت دی. د دې ځای نه تصور د حسد کوي، تصور د کینې کوي. نو موږ دې ریسرچ ته ورسېدو چې دا د تندی چې دی دا مخکې مازغه د دغه ځای نه د هر څه ګندګي مونږ جوړېږي. چې ما ورته وفرمایل چې 1400 سال پهلے الله رب العزت مونږ ته په قرآن کې فرمایلي ناصیة کاذبة خاطئه، تندي د دوی کاذبة دروغجن دي، خاطئة خطاګار دي. وایي ما ورته وویل چې تاسو اوس ریسرچ کوئ. الله هغه ټایم کې فرمایلي والله فرمایي یعرف المجرمون بسیماهم فیؤخذ بالنواصي والاقدام. الله فرمایي وایي دغه خلق به موږ د دې تندونه ونیسو جهنم ته به یې غورځوو. وایي هغه ډاکټر ته چې ما دا وویل، وایي هغه ډاکټر حیران شو، وایي ډاکټرانو ته یې وویل، هغې هم حیران شو چې دا الله رب العزت 1400 کاله مخکې فرمایلي. اوس خو د یو سړی په قرآن کې یو تعلیم یافته یو پروفیسر یو انجینیر چې هغه دغسې ووایي چې زه د قرآن کې سوچ او تدبر کوم او دغه مسله مې د قرآن نه راویسته، خدای راسي په مغه سات یې مړ کړ.